أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة قمر ابتدا کی تذکرہ دا معجزے و چاغا د شق قمر معجزه ویل کیږي. دا هم د قیامت په نښو کې یوه نښه شوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلل هم د قیامت د نږدې کېدو علامت او نښه وه. دا خلک لګیا دي د آیاتونو د الله نه د نښو د الله نه د معجزاتو نه انکار کوي، اعراض تی کوي او معجزاتو بارکې داوی چې دا خو سحر دی پوخ شوی. شقی قمر معجزه وه نو هغې بارکې داسې ووی دا خلک د آیاتونو نه اعراض کوي او د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي. الله وی هر یو وخت دپاره هر یو کار دپاره وخت دی د واقع کېدو. د خلکو ته یقیناً چې خبرونه راغلي واقعات بیان شوي دي چې د خلکو دپاره په هغې کې نصیحت دی، د دې دپاره پکې زورن هم شته، د دې دپاره پکې نصیحت هم شته، د خلکو دپاره په هغې کې یره او تخویفات هم شتي. الله رب العزت چې کم سره لېږلي نو دا د حکمت خبرې دي. د حکمت نه ډکې دي، د پوه کولو دپاره دي. او چې کله دغسې د حکمت نه ډکې خبرې راغلې نو بیا یره ورکوونکی کله چاله فایده ورکولی شي. نو څه فایده به ورکي دغې خلکو له؟ یا د خلکو د هغې نه فایده وانغسته، یره ورکوونکي د هغې یره ورکول هغې له هېڅ فایده ورنه کړه. نه الله وی واوړتې د دې نه مخ واړه وه. یو وخت را روان دی چې دی به بیا په هغې کې ښکته به ذلیله به سرونه به یې ښکته کړي، منډې به بیا وهي. قیامت ورځ به دی به وایي چې دا خو سخته ورځ ده. دی چې رواني په ترتیب به نه روان، بې ترتیبه به د مولخانو په شان رواني. نو ورپسې د اقوام مکذبه و تذکره کوي. د نوح علیه السلام د قوم تذکره وکړه. الله وی زمونږه پیغمبر زمونږه بنده نوح علیه السلام هغه دې ته راغلی و. د خلکو یې تکذیب وکړو، دی وی دا خو لیونی دی، دا خو منع کړی شوی دی، دا خو لیونی دی، په ده باندې غلبه د جنون شوې ده، دا خو لیونی دی او دی خو رټلی شوی دی، زورلی شوی دی. قسمه قسم لګیا دي خبرې کولی. نوح علیه السلام چې کله صبر تمام شو نو دعا یې وکړه انی مغلوب فانتصر. اوبه راغلی د اسمان نه، دروازې د اسمان د په اوبو باندې کولاو شوې نو اوبه راوبهیدې. د ځمکې نه هم چینې جاري شوې نو
اوبو زیات شوا نو حملناه فی علی ذات الواح و دوسر منگ دی تختو والا او میخون والا یعنی کشتی کی سوار کړه. دا کشتی زمنگا په مخ کې روانه وا چلے دا زمنگ په مخ کې وا او زمنگا په حفاظت کې وا. دا کم څه چې وشو عذاب راغی ولې دا الله رب العزت د خبر نه انکار شوی. عذاب راغی ولې دا غي وجه نه چې د خلکو د نوح علیہ السلام انکار کړو. عذاب راغی ولې راغی زکه چې د خلکو کفر کړو. ورپسې الله وی د رستونو خلکو د پاره دا واعظ او نصیحتو. نو څوک واعظ او نصیحت قبلون کې اشته نو الله وی آخر کې می قرآن درو لېګو. قرآن می آسان کړل د پند د پاره د نصیحت د پاره حفظ د پاره په دې باندې د عمل کولو د پاره. نو شته څوک چې هغه دا وکي نو وس تذکره کوي د دویم قوم. منګ ویلو 15 قومونه دي نو دلته کې په دې صورت کې چې هغه هلاک نور پسې د سمودیانو کوي. ورپسې بیا وروستو د لوط علیہ السلام د قوم به کوي. نو کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر تکذیب کړل عادیانو نو څنګه شو زمنګ عذاب ورکول او زمنګ ير ورکول. الله وی چې هغه باندې د عذاب فیصله مې وکړه نو څنګه حال شو کله چې په دې باندې منګ ير راولې غلا څنګه شو زمنګ ير. ان ارسلنا علیهم ریحا سرسرا یقین راولې غلا منګ په دې باندې هوا سرسرن چې هغه تیز هوا د حد نه تیزه. فی یوم نحس په ورځ د مصیبت کې ورځ برازي ورځ وي وی 7 ایام و 8 لیال و ورځې دي او تشبیه دي. دا عذاب په دې خلکو باندې راغی. دې سپیره کې نو دا سپیره په دې باندې شوې مستمر. او دا یو ورځ پکې سپیره نشته نه دا ګورې ښه. بعض خلک وایي پلان کې ورځ سپیره ده او دې باندې شروع شي دین او ورځې ټولې مسلسل دي آتش پی دي. بل د بګیم خبره واو ته بل هفته ته هفته خو یو ورځ یو هفته و ورځي. بعضی خلک تاریخونه سپیره غني نه سپیره نشتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه نه په دغه باندې رد کوي. خلکو له تعلیم ورګه په دې باندې چې او دا سپیره ما غنی ښه. بعضی خلک میاشتې سپیره غني وای دا میاش سپیره ده وای. کله په دې میاش کې وای وعده نه خو بعضی میاشتې د خلکو ځان مقرر کړي یو د ورکه څه مقرر کړي شی وي. بعضی وخت کې سو یو شان مقرر کی سو بل شان مقرر کی. ځان له خپل یو طبیعت دی دا ورځ ما باندې خنه دراغلی باندې خلک ما باندې خنه راځي دا ورځ. کله د جمعې ورځ ته نه دا کله د منګل ورځ نه ده کله تاریخونو کې وي او چا پکې یو قانون جوړ کو ځان چا پکې شروع کړه نوې چې دا منځنۍ ګوته باندې چې کم تاریخ راځي نو هغه صحیح نه ده. بیا کټه ګوته باندې چې کم تاریخ راځي نو هغه صحیح نه وي.
نو منځنۍ ګوته باندې تاریخ چې راځي نو اول کې 3 راشي، نو کټه ګوته باندې 5 راشي، نو بیا چې راځي نو هغې باندې 8 راشي، نو په بل باندې بیا 10 راشي دغسې 13 راشي، نو بل باندې بیا 18 راشي دا تاریخونه دا صحیح نه دي، دا د خلکو د ځانه جوړ کړی شي خبرې دي. دلته کې چې الله وایي فی یوم احسن، په هغه ورځ د مصیبت کې، یو مطلب دا. دویم مطلب یوم احسن، په هغه ورځ د سپیرو کې چې همیشه و په دې باندې سپیره چې عذاب پرې راغی، نو دې لپاره سپیره شوه که نه دې باندې عذاب پرې راغی، نو هغه عذاب کې دې اخته شو تر اوسه پورې اخته دي، مستمر دی همیشه دپاره. تنزع الناس دا هوا چې په دې باندې راله نو داسې و چې راښکودوې خلک کأنهم اعجاز نخل منقعر، لکه گویا کې دا تنې دي د کجورو ډډۍ. کله وایم تنې د کجورو راویستلی شوي پرتې په ځمکه باندې وایي داسې وباسي لکه کجورې داسې ویستې لکه خلک چې مولۍ وباسي وي. دغه هواګاه هوا چې راغله دا خلک یې داسې ویستو، لا ټولې تباه کړه څومره چې کافر وو. زمونږ عذاب ورکول او زمونږ یره ورکول. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن کریم کې تذکره داغي. نو سو یا الله وی دا قرآن کریم کې میں بیان کړل یار سو یقینا آسان کړل. لقد یسرنا القرآن للذکر، یقینا آسان کړل موږ دا قرآن کریم د پاره د ځان پوه کولو، د پاره د پن اغستو. فهل من مدکر، نو آیشته څوک پن اغستون کې، څوک یادون کې، څوک عمل کوون کې. نو دا عادیانو ملاړل تباه شو. عادیانو دا ویج موږ خو غټ خلک یو، باړه یې غټې وې، زموږ مقابله به څوک کوي. دغه پکې دی وایي من اشد منا قوه، وایي زموږ نه به څوک زیات طاقتور زموږ نه به څوکي، موږ باندې به حمله وکړي، موږ به زیر کړي، موږ به ناکامه کړي، مغلوبه به کړي. الله به هم سیرۍ راوسته، سیرۍ باندې تباه کړه. کذبت ثمود بالنذر، تکذیب کړل سمودیانو د ير ورکونکو، ير ورکونکي چې راغلي نو داغي تکذیب کړل. د ټولو پیغمبرانو دین چې نه دا ټول یو دی، یو دین توحید دی. نو د یو پیغمبر تکذیب کول دا سیدی لکه د ټولو پیغمبرانو تکذیب کول. نو سمودیانو یو نه دی منلی، نو گویا کې ټول نه دي منلی. کذبت ثمود بالنذر مخکم دغه وا. نو تکذیب کړي سمودیانو د ير ورکونکو، پیغمبران ناغلی نو دا پیغمبرانو تکذیبی کړي. فقالو نو د خلق ویا شرب ابشر منا واحدا نتبعه، آیا بشر زمنگنا یوتن منگ بداغ تابداری کو. انا اذا فی ضلال و سعور، یقینا په دغه وخت کې منګه خامخا په گمراهی کې ویو او په لیونتوب کې. دا د لیونتوب خبرې دي، من به لیونیو نو ورپسې یو بل راځي سعور، بل رستم راځي. هلته کې هم د لیونتوب یو معنی کېږي، یو معنی پکې بل د عذاب کېږي د جهنم. دلته کې دنیا دا، نو دنیا کې لیونتوب دی. انا اذا لفی ضلال و سعور، یقینا په دغه وخت کې که موږ تابعداري وکړه موږ روان شو په یو بشر پسې زموږ شانته، چې هغه زموږ په شان دی، زموږ نه یو بشر دی، موږ په پسې روان شو، نو موږ به په ګمراهۍ کې یو، و سعور او په لیونتوب کې به یو. اُلقي الذکر علیه من بیننا، آیا راغله په دې باندې ذکر، اُلقي الذکر علیه من بیننا، آیا راغله په دې باندې ذکر، راغله په دې باندې
پیغمبری راغله زمونږ په منځ کې منګ یو د پیغمبر کیږي وحی دی په د باندې راځي دا پندې دل ورکول کیږي دا ير ورکول دا ډیوټي دی دتا والا کول کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په بار کې وې وې منګه موجود یو غټ غټ خلک موجود دي او وحی راځي پیغمبر کیږي د دا به چې تبل یو سړی د غټ د مکه کې چې د غټ سړی قتل واغه پیغمبر کړو یا به چې طائف نه یو غټ سړی قتل واغه پیغمبر کړو لولا انزل علی على رجل من القريتين عظيم وی دا چاغا مکه دا او طائف دے پای کې کوم غټ سړی چې دی ناغي کې به یو ته پیغمبر کړو الله رب عزت وی هم یقسمون رحمت ربک داخله تقسیم ول کوي دا پیغمبري بدی تقسیمای دا دې کارخونه ده هر یو سره وی ها دیوس باز خلک بګرا مخ کی به وی نه پرون جولا شو نن نشي پټي وي دې پرون هغه مخ کی شو طالب او مولا شو نن لیا دې مسلې کوي او القي الذکر علیه من بیننا آیا راغ ذکر په دبانې زمنګا پمنس کې بل هوا کذابون کذاب دے وی دا کذاب دے وی دروغجن دے عاشر دے دیو کلوی لیوانے دے وی کلوی دا شدید دے وی نو دے ہوئی کذاب دے واشر دے سیالمون غدن سباب خامغا پتبو لگی سبا من الکذاب الاشر چی سوک دے کذاب سوک دے لهم دے خلقو دے منگل معجزہ پکار دا منگل یو دلیل پکار دے چی منگا استاپ چی آغا استاپ پیغمبری بانی دلالت کئی منگ مخبرو منو خبر هم د دې په مرزه باندې وشوا سپکار دا او خدي یو غدي بلار به یو د دې ګټي نه راوځي ځا الله وی ځا وشوا الله قادر دی دې د ضرورت نه چې کم زنه راو باسي الله قادر دی څه کول شي ان مرسل ناقه یقین منګرا لګي انکیو یہ اوخل را فتنة اللهم امتحان ددی دا پارا فرتقبهم نت انتظار کو پدیبانے واستبر و صبر کو کلکشا دی لگیا بی وی با انا مرسل ناقة فتنة اللهم یقینا مگر علی گون کیو اوخل را امتحان ددی خلقو دا پارا فرتقبهم نت انتظار کو ددی خلقو گورو تسکی واستبر او کلکشا پخپل خبر ابانی ونبئهم ان قسمت بینهم او خبر وکد خلق لرا ان الماء قسمت یقینا دا اوبو چې دی تقسیم کړی شوی دی ستاسو په منځ کې کلو شرب محتضر هر یو وار د اوبو تبا حاضری کول کیږي فیصله دی سروشوا دا اوخه دا لیکن دا اوخه چې پیدا شي دا اوخه چې راشي نو دا هغه هغه به بوس کې او بغواړي دا ولته کې او بخو لګي دي نو یو ورځ بس تاسو ساروي او بوس کې یو ورځ باغه په आवाज کی دی وی ټیک دنو خبره هو من لاول کی لیکن درست باغه باندې استومان شو دا خو امتحان د الله رب العزت د طرفنا چا چې د امتحان چاچے معجزین انکار کر لے نو تباشی دی مخی صورت بنی اسرائیل کی منگویلو انا مرسلو ناقت فتنة لهم ونبئهم خبر وقت خلق لرن الماء قسمت بینهم یقنن اب تقسیم شوی دی دستاسو پا منز کے یو رز بستاسو یو رز بددی
کل شرب محتضر، هر یو وار د اوبو ته به حاضري کولی کېږي چې د چا د اوبو نمبري هغه به خپل نمبر ته حاضرېږي. دی تنگ شو څه ورځې خو خبرې په هغې باندې عمل وکړو، تنگ شو آواز یې وکړو صاحبهم خپل ملګري ته، فتعاتا نو هغه راواغسته توره، فعقر نو هغه یې خپې کټ کړې، هغې هلاکه کړه. دې ته ویلی شي نور ځایونو کې دا تذکره ده، څه به ورته نه وایې دې ته. نو فنادو صاحبهم نو آواز یې وکړو خپل ملګري ته، بعضې وایي قدار نوم یې و، هغې راپورته کړو، هغه توره راوویسته او د هغې خپې کټ کړې او بیا یې مړی کړه. دا ټول پې راضي وو، نو د ټولو خلکو کړله دی. بل ځای فعقروا الناقة، ټولو خلکو خپې وله کټ کړې، دا هلاکه یې کړه. نو ټولو خو نه وکړي، خو ټول پې راضي دي که نه، کار یو کوي، راضي پې ټول دي. فکیف کان عذابی و نذر، نو څنګه شو زموږ عذاب ورکول او زموږ یره ورکول. انا ارسلنا علیهم صیحة واحده، یقینا موږ راولېږه په دې باندې یوه چغه، صرف یوه چغه ونو، صیحة واحدة یوه چغه، فکانوا کحشیم المحتضر، نو شو دي په شان د زرو زرو د شپول جوړونکي. کله چې یو سړی شپول جوړوي، اوس خبرې ګورې اسانې شي، کنټه تار دی، مخکې به شپول غنې به راواغستې، نو هغه به ځای په ځای باندې نهلې کړې، شپول به یې جوړ کو، دیوال به یې جوړ کو. نو څوک ورته بیا اوختل راوختل به بیا هغې ته نه شو کېدی. نو دننه فصلو نو هغه به محفوظ و، که دننه پکې بزې څاروي سره یې ده نو هغه به محفوظ و، بار ته به نه شو وتی، تښتېدی به نه شو، ورکېدی به پکې نه و. نو هغه شپول چې به یې جوړ کړو، نو هغه څه ورځې به تېرې شوې، نو هغه به وچ شو، ښه به یې وچ شو، نو بیا به راورېجېدو. نو کله په خپله راورېږي، کله ورسره نور څیزونه ورسره ځان مږي جو، هغه زرې زرې شي. څاروي پې له پاسه خپې م کېدي، هغه شانتې جوړ شي کحشیم المحتضر. نو شو دا پشان د زرو زرو دا غشپول جوړونکي د شپول. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یقینا آسان کړی موږ قرآن کریم د پاره د پناه اخیستو د پاره، نو آیا شته څوک پناه اخیستونکی؟ قرآن کریم الله یې موږ آسان کړلی د پناه اخیستو د پاره، نو څوک پناه اخیستونکی شته چې پناه واخلي. کذبت قوم لوط بالنذر، تکذیب کړی دی یو قوم د لوط علیہ السلام قوم د ير ورکوونکو. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، یقینا موږ راولېږه په هغې باندې کاڼي د اسمان نه، آسمان نه پې کاڼي راغله، الا آل لوط مگر په آل لوط باندې نه. لوط علیہ السلام آل چې کوم د هغه بچي وو مسلمانانو، هغې باندې نه. ښځې وه، ښځې پکې هم ګیر شوه، مسلمانان مومنان هغه پتې بچ شو. نجیناهم بسحر، موږ نجات ورکو هغې له د سهار په وخت کې، هغه کاڼې پې راغله، هغې باندې وویشتو، نو بیا هغه ځمکه اوچته کړه، نو واپس یې را پرېښودل، را تاوې کړه. مخکې ویلې والمؤتفقة اهوا، نعمت من عندنا کذلک نجزی من شکر، دا نعمت اوس زموږ د طرف نه دارنګې بدله ورکوو موږ هغه چا له چې شکر کوي. چا چې شکر کړلی نو هغه دپاره بدله داسې ده. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، او یقینا یره ورکړوه، انذرهم یره ورکړوه دې لره زموږ د رانیولونه، زموږ د رانیولونه دې له یره ورکړه. دې ویرول چې او د الله رانیول ډېر سخت دي. ښه ان بطش ربک لشدید وی. فتماروا، نو دی شک کو جګړه وکړه، بالنذر په باره د ير ورکوونکو کې. ولقد راودوه عن ضيفه، او یقینا مراوده وکړه دی غوښتنه وکړه دی د لوط علیہ السلام نه عن ضيفه، داغه د مېلمنو باره کې،
دا میلمانه موږ ته راپرېږدوئ غوښتنه وکړه مطالبه وکړه د هغه د میلمنو په باره کې فطمسنا اعینهم نو موږ ړندې کړې سترګې د هغې فذوقو نو موږ وویې چې وڅکئ عذاب زما او یره ورکول زما ولقد صبحهم بکرة یقینا سار کدی شو دی د سار په وخت کې صبحهم بکرة عذاب مستقر سبا کا پتی بانے سار وقتی ٹیک عذاب مستقر عذاب ہمیشہ شو پدی بانے عذاب دا ہمیشوالی عذاب دا ہمیشوالی پدی بانے راغے دا وقتی پٹیم کے چربانگ پٹیم کے اچت اکڑو آغازین راویز فزوقو نو سکے عذاب زماو یرور کول زما ولقد یسرنا القرآن یقینا آسان کړه موږ قرآن کریم د پاره د پن اغستونو آیاشته سوک پن اغستون کې ان ارسلنا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر تکذیب کړه عادیانو نو څنګه شو زموږ عذاب ورکول زموږ ير ورکول ان ارسلنا عليهم ريحا یقینا موږ راولې په پاغي باندې هوا سرسرن چې تیز وا په یوم نحسن په ورځ د مصیبت کې مستمر چې همیشه په دی باندې د مصیبت شو تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر راوسته د خلق لرا راخ کودل د خلق لرا كانهم گویا کې دا خلق پشان د تنو د کجورو دی ډړې پرته پزمکا کیف کان عذابی ونذر ير ورکول ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یقینا آسان کړه موږ قرآن کریم د پناهستو د پاره نو آیاشته سو پناهستون کې کذبت ثمود بالنذر یقینا تکذیب کړه سمودیانو د ير ورکون کو فقالون دیوی ابشرا منا واحدا نتبعه موږ داغه تابعداري کو ان ذل فی ظلال وسعر یقینا موږ په دغه وخت کې خامخا په گمراهی کې بيو په لونتوب کې بيو وَأَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا آیا راغلے پا دبائے ذکر زمان پا منز کی بل ہوا کذاب عاشر بلکہ دیکھو درو جن دے عاشر دے یو شر کون کے دیکھو لیوانے دے وی خواہ سیعلمون غدن خامخا پت بولگی دے خلق تسبا من الکذاب العاشر چی سو دے درو جن و سو دے لیوانے اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ یقیناً مگر علیک ان کی اوپدی بانی یو اخا امتحان دا دے خلقو دا پارا فرتقیم نم انتظار کو اوپدی بانی وستبر اوکلکشا ونبیہم ان الماء قسمتم بین مشیدی پمین ددی کے کلو شرب محتضر ہر یو وار دو بوتا نمبر دو بوتا با حضر کولے کی فنا دو صاحبهم ندی آواز کو خپل ملگریتا فتعاتانو توری راو ایستا فاقر ناغو خیحالان دا ضرور دا شپول جوڑون کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقینا آسان کړه موږ قرآن د پاره د پناهستون آیشته سوک پناهستون کې کذبت قوم لوط بالنذر تکذیب کړه د لوط علیہ السلام قوم د يرون ورکون کو ان ارسلنا علیہم حاصبا مگر یقینا مگر لګه پاغي باندې کانی د اسمان نه الا ال لوط مگر په ال لوط باندې نجیناهم بسار منگ نجات ورکو آغیلا دا سار پوخ کی نعمتا من عندنا دا نعمتو زمانگ دا طرفنا کذالک نجزی من شکر دارنگی بدل ورکو منگا چالا چی شکریہ ادا کئی من شکرہ چاچی شکریہ ادا کرا ولقد انذرهم بشتنا یقینا دی یر ورکرلا دی خلق لرا زمانگ درانی ولونا فتمارو بالنذر ندی شکو کو دی جگڑ اکڑا بن نظر پا بارا دا پا حق دا یر ورکون کو کے ولقد راودوان زیفی او یقینا مراود اکڑا دی غختن اکڑا مطالب اکڑا دی دن لوط علیہ السلام نا داغد ملمنو پا بارا کے فتمسنا اعینهم نمانگا لندے کڑ استرگی داغی فزوقون اسے کئی زمان عذاب و زمان یر ورکول ولقد صباهم بکرتن یقینا شودی دسار پا وقت کے سبحهم کڑے دی د سار پوخ کی شود عذاب راغے پدی بانے دا ہمیشہ د سار پوخ کی ولقد فذوقوا عذابی ونذر نو سکی عذاب زمنگاو یر ورکول زما
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یقینا آسان کړل موږ قرآن کریم د پناه غستو د پاره نو آیشته څوک پناه غستون کې. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. الحمدلله.